السلام علیکم. دا زموږ د ګورنمنت شهید اسامه ظفر سینټینل ماډل هایر سیکنډري سکول نمبر 2 پېښور سټي سټوډنټ دی په کلاس 6 کې سبق وایي. د سره یو واقعه شوې ده پرون یو څو ورځې مخکې دی روانو کور ته او مدرسې نه تلو بیا په لاره کې د باندې څه شوي دي د وارث صاحب ورسره ولاړ دي د زموږ ټیچران صاحبان دي نو دا د ټولو ماشومانو لپاره یو میسج دی ټول دا ډیټیل سره وورئ او لږ الرټ اوسئ چونکې د اغوا برای تاوان کیسونه یا د ماشومانو نه ګردې وکړل وغیره وغیره دا کیسونه عام شوي دي نو د دې باره کې د دې وارث صاحب څه شیر کوي تاسو دا اوسه شیر کړئ. سړي دا زه دا همدا وایم چې دې مونږ مدرسې ته ته سبق لا او څه 2:30 بجو ټیم دی وایي چې ته صرف دومره خبرې کړې دي اوس د اواز هم تللی دی اواز هم نشته د دومره وویلې چې یاره زه مدرسې ته تلم د شانې یو کس راغی او ما ته بس په خولې څه کېښودل بیا زه د دونه نه خبر خو دومره بیا ما ته دغه وشو چې یاره هغه بل سړي سره په موبایل باندې څه خبرې کولې او دی وویلې چې یاره ما یو ماشوم نیولی دی او تاسو ځان راورسوئ بس دې ته لاس چیکوالی دی او راتښتېدلي دی خو دی بیا دومره په هوش کې نو چې د 3 غنټې 4 غنټې دا منډې ترړې په دې ګلو کې یو خوا بل خوا منډې ترړې والي دي او کور ولار ورته نه وه معلومه حالانکې دته اوس دا پته هم نه لګي چې یاره دی کوم اړخ باندې په کومه لار بوتلی او په کوم دغه کړی نو زه هم دا ټولو ته ریکویسټ کوم چې یاره د خپلو ماشومانو د ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې د ده اوس اواز بالکل شته نه خبرې کولی شي زویه بالکل نشي کولی پای او اورېدل خو دې کېږي که نه او ستا مرۍ خو کېږي څه وجه ده هېڅ هم نشي ویلی زه به خبره بهترین خبرې کولې زموږ د کلاس سټوډنټ دی ریګولر د 6 کلاس او 6D نو اوس لحاظه دا مسله ورته شوې بیخي خبرې نه شي کولی د هغه ټینشن پریشانۍ د وجې دا زما سټاف دی د اسامیان سکول نمبر 2 پېښور سټي او زه په خپله ممرې سان وایس پرنسپل د دې سکول خبرې کوم.